د دریو غټو غټو بیمارو نه د بچ کېدو دپاره یو نبوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته یو عمل ښودلی ډېر اسان دی ښه درې غټې غټې بیمارۍ څه دي لاولنی پالج دی پالج دویمو ړوند کېدل کم سترګې چې نظر ختم شي بیخي ړوند شي یا نظر یې کمزوری شي دا د اوس نه دي موږ که څوک ځوانان دي که نه نو هغه د اوس نه کوي ښه او که څوک بوډاګان دي نو خو د په کثرت سره کوي او پالچ په څه پته لګي هر ټایم کې راتلی شي او درېیمو دا هډوکي داسې راټول نه شي دا هډوکي بیماري هغه بیخي هغه رپېدو باندې شي دا ټولې پکې راځي ښه نو د دې دریو غټو بیمارو نه به الله جل شانه ساتي هغه دعا څه ده بن محارق رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او هغه رالی او چونکې دا بوډا او نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي د الله رسوله بوډا شوی یم او نظر مې کار نه کوي او هډوکي مې ډېر درد کوي او ډېر کمزور یم داسې یو عمل راته وښایه چې لږ برابر شمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي د سحر د مونځ نه پس سبحان الله العظیم وبحمده دا درې پیرې وایه سبحان الله العظیم وبحمده دا د هر د سحر د مون نه پس درې پیرې وایه نو الله جل شانه به د دې مرضونو او د دې افتونو نه ساتي